فزید دې چې مونږه د الله تعالی ذکر وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تا ته مرګ په داسې حالت کې راشي چې ستا ژبه د الله په ذکر باندې رطب اللسان وي، لمده وي. د الله تعالی ذکر هغه ستا په ژبه باندې وي او ته وفات کېږي. داسې ستا مرګ پکار دی. نن که مونږ ته په دې حالت کې مرګ رالو چې مونږ لګیا یو ګپونه لګو او غیبتونه کوو او دروغ وایو، چغلي کوو، دا خو مونږ ډېر خطره کې یو، ډېر په نقصان کې یو او ډېر زیات چې کم دی نو مونږه په تاوان والا معامله او سودا کې یو. د دې وجې نه د خپلې ژبې ډېر حفاظت کول پکار دی چې انسان هر وخت دا سوچ کوي چې زما ژبه هغه زمانه چې کم دی نو غلطه استعمال نشي. ترمذی شریف کې روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سحر شي نو دا ژبه دې ټولو اندامونو ته یو مینت او یو زاری کوي. ژبه ټولو اندامونو ته مینت او زاری کوي چې اے ژبې ستا د وجه نه دا ټول اندامونه دې ژبې ته مینت او زاری کوي چې اے ژبې ستا د وجه نه به موږ جهنم ته ځو. که ته صحیح استعمال شوې ژبې نو دا لاسونه ورته وایي زه به جنت ته ځم، دا خپې ورته وایي زه به جنت ته ځم، دا زړه ورته وایي زه به جنت ته ځم. دا ټول اندامونه لګیا وي دې ژبې ته مینت کوي، دې ژبې ته زاری کوي چې اے ژبې. دا ترمذی شریف کې روایت دی چې ژبې ولې ته غلطې خبرې مه کوه، ته هغه خبرې وکړه چې ستا د وجه نه موږ جنت ته لاړ شو، هغه خبرې ته ونه کې چې ستا د وجه نه موږ جهنم ته لاړ شو. دې وجه نه د ژبې ډېر زیات. حضور صلی الله علیه وسلم یو بل روایت کې فرمایي چې څوک ما ته د دوو څیزونو ذمہ داري راکړي زه ورته د جنت ټکټ ورکوم، د جنت ذمہ داري ورته ورکوم، جنت ته به ډارېږدي. نمبر 1 ما بین لحییه، هغه چې د دوو جبړو په میس کې یو شی دی یعنې ژبه دو، او دویم ما بین رجلیه، د خپو په میس کې نه شرم کا. کله چې انسان د دې دوو ځایونو خپل حفاظت صحیح شروع کړي د ژبې او د شرمګاه، نو انسان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې مسلمان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنت ذمہ داری ورکړي. ستا د جنت څه ذمہ داری چې ژبه انسان صحیح استعمال. نن زمونږ ژبه ټوله په بکواساتو باندې لګیا ده، په فضولیاتو باندې لګیا ده، په عبثیاتو باندې لګیا ده. دې وجې نه د ژبې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. میا اصغر حسین صاحب دا د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی مدرس او استاد مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه وی یو پیرا هغه زما ملاقات ته رالو نو خپلو کې څه خبرې شروع شوې نو هغه دنیوي خبرې وي. او دا علما کوشش کوي اکثر مشران علما چې زمونږ خبرې ټولې د دین وشي، ځکه زمونږ اصل دا دی چې مونږ دینی خبرې وکړو، علمي خبرې وکړو چې الله پې رانه راضي شي. نو میا اصغر حسین صاحب د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه ملاقات ترالو دی بیمارو، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه بیمارو. میا اصغر حسین صاحب دته به میا صاحب دا ډېر لوی مدرس و دارالعلوم دیوبند کې څه خبرې اترې شروع شوې دنیوي وي. نو مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه وی ما ته وی چې نن به خبرې عربی کې کوو، په خپل میس کې به خبرې عربی کې به خبرې کوو. وی دوی چې دا ولې وای ما یاسې زما زړه غواړي چې مونږ عربی کې خبرې وکړو، خپلو کې عالمانو ته خو عربي ورځي. نو وایي چې عربی کې مونږ خبرې شروع کړو نو خبرې انتهایي کمې شوې، خپلو کې خبرې کمې شوې. ځکه چې بیا خو به هغه د مور ژبه خو د مور ژبه یې په هغې کې خو انسان هر څه په اسانۍ سره ویلی شي، خو چې که بلې ته دې ور واړولو نو بیا به ګراني راځي خامخا. ځکه اول ورته انسان الفاظ جوړوي وروستو معنا، د الفاظ جوړول دا ډېر ګراني. نو زمونږ خبرې ډایرک هغه کمې شوې. نو چې کمې شوې نو میا اصغر حسین صاحب مفتی شفیع صاحب ته وایي چې عجیبه کمال دې را سره وکړو. تا وی چې دې خبرې کمې کړي د هغې طریقه دا وه چې تا وی عربۍ کې خبرې عربۍ کې. نن هم که یو کس وایي چې یاره ما سره دی څو خبرې کمې کړي ژبه دې ورته بدله کړي، پښتو والا سره په اردو کې خبرې شروع کړه بیا به کمې خبرې کوي، ټوټه پوټه اردو به وایي نو بس بیا به نه وایي، بیا به پوهېږي چې یاره خلک را پورې خاندي. دغه شانتي که چاته انګلیش وردی په انګلیش کې چا سره خبرې شروع کړي به بس کمې بشي، ډایرک به خبرې کمې. زمونږ مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده چې دارالعلوم حقانیه کې تقریبا 38-37 سال مفتی پاتې شوی او هغه یو شاګرد وی یو پیره وایي زه ورته لاړم
ملاقات د پاره زمونږ ارټو او د هغې ډیر بهترین چې کوم دی انځر شوي انځرو پکې خشته انځرو وایي هغه مې تازه راوشو کوله او ښکرۍ مې ډکه کړه مفتي صاحب ته مې یوړه وایي مفتي صاحب ته مې مخې ته کېښوه چې جي ما ته پته لګېدلې ستاسو دا ډېر خوښي مفتي صاحب خوړل نو چې خامخا مېلمه راشي او بیا یې سره وړي نو خامخا به ورسره خبرې کوي وایي مفتي صاحب سره ما خبرې شروع کړې نه پوه شو چې دا خبرې لویېږي او دته خو زه ویلی هم نه شمه چې یعنې خبرې مه کوه ځکه هسې نه خفه شي مېلمه هم دی او بیا ځان سره چې کوم دی نو هغه انځر راوړي دا مخې ته ایښي دا به خورو او ګپه لګو ډېر خلک داسې شی راوړي دا به خورو او ګپه لګو وایي مفتي صاحب ډایرک اردو کې خبرې شروع ډایرک اردو کې خبرې شروع نو ما دی چې ستاسو د مور ژبه خو پښتو ده وایي یاره دا اردو مو استعمالول پکار دی چې دا م وایو د دې مقصد دا و چې دا خبرې کمې شي دا هغه فاضل وي شاګرد وایي ما په خپله خبرې کمې کړي ځکه اردو کې خو بیا خبرې هغه شانتي نه کېږي څنګه چې انسان په خپلې مور په ژبه کې کوي د بهرحال مقصد دا دی چې دنیاوي خبرې د انسان کوي څه ګناه نه ده خو هغه خبره چې هغې سره الله خفه کېږي ای سره د نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات ماتېږي د هغې د خبرو نه خلاف خبرې وي یا د یو مسلمان زړه پې خفه شي مسلمان زړه پې خفه شي لکه نن سبا چې څومره خبرې موږ کوو دا موږ مقصد دا وي چې بل مسلمان پورې استهزا وکړو ټوکې ورپورې وکړو د بل مسلمان زړه مات کړو هغه ته یو ټک ور وغورځو هغه ته یو داسې خبره ور وغورځو چې هغه وایو چې هغه پوه شي یو خبره نو دا خبره نه ده په دې باندې الله پاک ډېر زیات خفه کېږي د ژبې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی ترمذی شریف کې دی وایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله من نجات په پس کې وي چې زه نجات ومومم کامیاب شم ما ته د نجات لار وښایه حضور راته وفرمایل درې څیزونه په ځان باندې لازم درې څیزونه نمبر 1 املک علیک لسانک خپله ژبه د دې مالک ته شه دا د ستا مالک نه وي د دې ژبې ته مالک شه یعنی هغه خبره پې کوه چې کم باندې الله خوشحالیږي د چاړه نه ماتېږي څوک چې د یو کس مالک شي که نه چې هغه ورته څه وایي نو هغه کوي او که دی غلام شي نو ده ته چې څوک څه وایي نو هغه کوي نو اوس چې دی مالک دی نو چې انسان د ژبې مالک شو نو د ده د منشا مطابق به چلیږي نو ته د خپلې ژبې مالک شه یعنې ژبه کنټرول کا دویمه معنا به دا وي ژبه کنټرول کا او دویم ولیسعک بیتک خپل کور کې زیات وخت تېروه بار ډېر مه ګرځه فضول سبا ټوله دنیا بار ګرځه فضول ړکې ړم وایي کور کې تنګ دی زو پلان کې ځای ته د کور نه لوی شی نشته ټولو نه زیات سکون الله تعالی په خپل کور کې الله تعالی قرآن مجید کې ویلی دي چې ستاسو کورونه تاسو دپاره د سکون سبب دی په دنیا کې وګرځه واپس چې د سکون ځای ته راځي او د آرام ځای ته راځي نو کور ته به راځي نو ولې ځان ستړی کې ولیسعک بیتک کور کې هغه وخت تېروه خپلو بچو سره که هېڅ هم دی نه وي وده شه خو په کور کې بهر په لارو کوڅو کې او په دوکانونو او په بیټکو او په بازارونو او په چکرونو د دې سره خو ایمان خرابېږي ولیسعک بیتک او دریم وابکي علی خطیئتک خپل ګناهونه یادوه الله ته جاړه یا الله مانه دا ګناه شي مانه دا ګناه شي مانه دا او کله چې انسان دا اولني دوه کارونه وکړي دا دریم به خپله موجودېږي چې فضول خبرې نه کوي او کور کې وي نو خپله ګناه به ورته یادېږي خپله ګناه او چې انسان فضول ګرځي او فضول خبرې کوي نو دا بل ګناه به ورته یادوي خو خپله ګناه به ورته نه یاده بل به ورته ګناهګار ښکاره کېږي او خپل ځان به ورته بیا ډېر فرشته صفت ښکاره کېږي نو د دې وجې نه چې زمونږ ژبه هغه کنټرول شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د خپله ژبه وی نیوله او ورته به وي ستا د وجې نه به زه جهنم ته ځم ابوبکر صاحب غوندې هستي خپله ژبه به یې ونیوه ورته به وي ستا د وجې نه به زه جهنم ته ځم که ته صحیح استعماله شوې خو کېدی شي جنت ته لاړ شم ګینې نو که غلطه استعماله شو ستا د وجې نه به زه جهنم ته ځم نن دا ژبه مونږ ډېره غلطه استعمالو ډېرې غلطې خبرې مونږ په خپله ژبه باندې کوو کنزل کوو بده وینا کوو غیبت دروغ چغلي دل ازاري د بل مسلمان خو خامخا کوو په یو طریقه په بله طریقه چې دې نه مونږ منع شو او د خپلې ژبې باقاعده کنټرول راولو او کامل مسلمان هغه دی چې د هغه ژبه کنټرول وي د هغه لاس کنټرول وي د هغه د قول او د فعل نه چاته نقصان میلو نشي الله تبارک وتعالی دی مونږ ته د خپلې ژبې حفاظت نصیب فرمایي کنټرول دی الله تعالی مونږ ته نصیب فرمایي